زه شمس حمزازی د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي اګزیکټیو کمیټې ممبر. نن 23 تاریخ دی د جون 2023 کال. یو پریس کانفرنس کوو. د دې پریس کانفرنس مقصد هم دا دی چې دا اوس حالیه چې کوم بلدیاتي الیکشن وسوی، د دې موضوع ده د پریس کانفرنس زموږ ډېر ملګري د دې خبرې په انتظار دي چې څه وسو څه نه وسو. نو قدرمنو ملګرو اورېدونکو، پرون د بلدیاتي الیکشن 5مه مرحله وه. اوله مرحله الیکشن وسوی، دویمه مرحله بیا مخصوص نشستونه په یونین کونسل کې وسو، دریمه مرحله د یونین کونسل د چیرمنان غه وسوه. دا پرون چې کومه مرحله وه دا څلورمه مرحله وه د ضلع کونسل د مخصوص نشستو غه. 5مه مرحله چې ده هغه د ډسټرکټ چیرمن وایس چیرمن هغه مرحله پاته ده. نو پرون چې کومه مقابله وسوه یا زموږ دلته اتحاد جوړ وي، په دې حواله زه لږ وضاحت کوم چې له تېر یو نیم کال مخکې زه په پاکستان پیپلز پارټۍ کې چې ما شمولیت وکړ، له صدر آصف علي زرداري سره ملاقات وکړ. هغه زما او د ده خبرې وې چې کوم شورټي ما له ده غوښته چې زه ما تېر واره 9,000 ووټه اخیستي دي، او که چیرې تاسو ما ته ټکټ راکوئ خو زه درځمه پارټۍ ته، که نه راکوئ بیا زه نه درځمه. زه سهار به زه له شرموو نه. که هغه د 2018 د الیکشن رزلټ چې راویستی دا په نیټ کې شته، نو د دوی د زاړه کوم سربلند جوګیزی دی د هغه ووټ په 2018 کې د پیپلز پارټۍ پر ټکټ باندې دا 721 ووټ و. نو هغه چې زرداري صاحب وکاتی چې دا خو سره د کونسلر ووټ دی که د جرنل الیکشن دی، د پی ایس ورته اوسي جرنل الیکشن دی. خو خیر هغه بعد ما ته زرداري صاحب وویل چې بالکل دا ټکټ ستا دی. ما بیا سوال پر وکړ چې دی نه بل الیکټیبل نسي را، سابق ایم این ای ایم پی به د راسي صدر صاحب ته به بیا هغه ته ټکټ ورکې، ما به دغه ایله کې ده ویل یاسي. دا یوه خبره زما اوس هم یاده ده چې ده ویلی چې جو پهلے آیا پهلے پایا. زنده باد. ما ته شورټي راکه، ما اعلان وکړ په پیپلز پارټۍ کې. هغه بعد زه رالم، ما دلته کار شروع کړ په دې لورلۍ کې. دا ما ته آصف علي زرداري صاحب ما ته دا اختیار راکړ چې لاړ شه په خپله علاقه کې کار شروع کړ. زه رالم کار مې شروع کړ. موږ همیشه انحصار پر کار لرو، پر کردار لرو. نور موږ یو شی هم نه لرو، نه موږ سرمایه‌داران یو، نه موږ سرداران یو، نه موږ نوابان یو، نه موږ سره بیا هغه ګیدړسنګۍ دي چې موږ خلک په خطا کوو، کار به دغه وځي. موږ ورکر خلک یو، کارکنان یو. ژوند په سیاست کې ایز یو ورکر تر کړی دی، او تر اخره پورې به انشاءالله موږ ایز یو ورکر یو. که موږ هر څونه سینیره کږو هم خو یو به ورکر، هغه له جونیره څخه خاصه سینیره ورکر سي. پر کار زموږ انحصار وی، موږ راغو دلته کار شروع کړئ. له کاره بعد مانا بلدیاتي الیکشن رالی، پارټۍ ټکټان راولږل، دلې موږ ته موږ کونسلران ودرول. په اوله مرحله کې موږ 26 کونسلره وګټل. په دا بل نورو مرحلو کې زموږ کونسلران زیاتېدل، دا مخصوصه نشستونه 48 کونسلره له ورسېدو. نو د پرون مرحله چې کومه راله، د دې مرحله کې معنا یو سیټ موږ راویستی د زنانې غه، یوه زنانه زموږ پاته سوه چې هغه ته یو اوټ میلاو سوی، دویم اوټ دریم اوټ به میلاوېدی، هغه موږ ته نه سو میلاو. پر هغه موږ ډېر افسوس کوو چې هغه زنانه یوه زموږ پرون کامیابه سوه. د نورخان ناصر، د نورخان کور والا زنانه کامیابه سوله. دویمه زنانه هم زموږ کامیابه وله، موږ سره معنا واده سوې وه، موږ پر امیده وو
دویمه زنانه ته موږ یو ووټ کښېښی 2 ووټه موږ نور ایښو چې دوی موږ سره کولونه سوي د کولو والا لاړله شاټ څو له هغه وجې زموږ ګر سرکل زموږ کسان هم پاته سوی زموږ ورکر هم پاته سوی زموږ زنان هم پاته سوه خیر په سیاست کې دا راځي خو افسوس پر دې کومه چې زموږ چې کوم ملګري وو په دې کې معنا دا موږ سره را روان وو چې موږ اول لاره الیکشن وکړئ له الیکشنه بعد زه لاړم له کوټې روزي خان کاکړ سره مو خبره وسوه له سربلند جوګیزي سره مو خبره وسوه هغه راته وویل چې ډېر سټان راوتلي دي لاړ څه احتیاط کوې له هره چا سره کوې دا اختیار ستا دی صحیح دی بیا زه رالم زما خوښه دا وه خبرې به کوو صفا هر وخت زه خپلو ملګرو ته معنا مجلس زه یې لکوم نه زما خوښه دا وه چې زه له اجیتور سره احتیاط وکړم دا زما خوښه وه ما مشاورت کاوی خو خیر اخري مشاورت دغه ځای له راغی چې موږ ډایلاګز وکړل له جمعیت سره هم موږ کښېنستو له اجیتور سره هم کښېنستو پر میدان هغه خبرې م سره وکړې چې چیرمني ستا ده وایس چیرمني زما ده ما ویل زه چیرمني غواړم خو خیر ما اخري لوی مشاورت راوغوښتی دا لوی مشاورت زه هر وخت کوم که ما تر الیکشن کاوه یم ما لوی مشاورت وکړئ ملګرو راته وویل چې درځئ آزاد الیکشن کوو ما ومنله راووتو د هغه ګټه دا وه چې دغه ملګرو ما ته رایه راکړه دغه ملګرو ما له ووټ راله غوښتي دغه ملګرو زما عزت را جوړ کړي دغه ملګرو له ما ته معنا یو ډېر لوی قوت شو کوي دغه اوس هم ما مشاورت وکړئ له پارټۍ سره هم کړی وي دلې چې دا کم زموږ کونسلران وو زموږ کم اکټیو ملګري وو چې دا په دې مومنټ کې له موږ سره عیسی اخیستې وه ما دا مشاورت وکړئ په شادي لورلایي کې په دې کې معنا اکثره زموږ ملګري ناست وو هغه ویډیوز هغه فوټوګان اوس هم پراته دي هغه پروګرام موږ وکړئ د ضلعي صدر اخندزاده حسام الدین په صدارت کې تقریبا 1100 کسه ورکر ناست وو مشاورت مو وکړئ چې موږ اتحاد له چا سره وکړو ما خپله خوښه هم ور وښو زما خوښه دا ده چې له اجیتور سره اتحاد وکړو ستاسې څه خوښه ده زموږ ملګرو دا ویل چې له اجیتور سره اتحاد مه کوه اجیتور منیسټر دی ته بدنامه کږې ته بې عزته کږې دا سړی د پیسو ګیم کوي خلک دا وایي چې شمس کونسلران پر یوه ځای خرڅ کړل ښه مشوره راغه هره مشوره راغه چا به ویل ستا اختیار دی په دې کې ما ملګري اورېدل د دوی جذبات د دوی حقیقت ما ته په لاس راغی او اکثریت فیصله دا وسوه د هغې ورځې سټیج ولی شاکر کاوی باقاعده معنا د خپله په هغه تقریر کې ویډیو پرته ده چې 95% حال ملګري دا وایي چې له اجیتور سره اتحاد مه کوو نور له ملا سره اتحاد کوې د خپل 4 ووټه دي مه یې اچوه خو اتحاد مه کوه خپله 4 ووټه دي زموږ 4 چیرمنان دي 5 چیرمنان دي خپله سړی ودروه ځان ته ووټ ورکه اتحاد مه کوه دا ګردې رایه راغلې خو خیر موږ مجبوري سوه موږ له اجیتور سره معنا اتحاد نه وسوی دا په ډاګه وه بیا هم زما او د اجیتور رابطې سره ولې د به یوه کمیټۍ راولږه بله کمیټۍ راولږله زما او د ده چې دا کومه ورځ دا اوس مخصوصه نشستونه کېږي ګوا تر دغه یوه شپه له مخه لا هم اجیتور د بل چا پر نمبر د حبیب رحمان لوني چې د پیپلز پارټۍ د یوت د ډیویژن جنرال سیکرټري دی د دې پر نمبر یې ټلیفون راوکړئ د شپې 12 بجې وې یوه ګنټه یې ما ته دا وایسته له ما سره سات راکړه په دغه مرحله کې یې راکړه مګر همت را سره وکړه چې تا څه غوښتل زه هغه سره کوم زما هغه زوړ کمیټمنټ دی زوړ کمیټمنټ د اجیتور دا ول معنا زه به تا ته په هر یونین کونسل کې کروڑ روپۍ درکړم زه به ستا د کونسلرانو چې کومه د الیکشن خرچه سوي ده دغه درکوم ورسره نور هم په ګډول هغه د هر چا سر خلاصوي خو خیر د ده مجبوري وه د له ما څخه دغه غوښتی همت یې غوښتی لکه ته راورسې اجیتور له ما سره همت وکړي غیر مشروط یې موږ ته 15 ووټه راکړل
هغه ټیم زه په پښتونخوا پارټۍ کې وم. زنده باد. زه د حاجي تور احسان منم، احسان فراموش نه یم. دا ما ده ته هم ویل دي، ما هر ځای ویلي دي، نن بیا وایم چې حاجي تور له موږ سره دا نیکي وکړه. دا زما چې خوښ هم دا وه چې زه له حاجي تور سره اتحاد وکړم، موږ به هغه زړه نیکي هم ور ادا کړې وه. بل به موږ یو وایس چیرمني هم راوړې وه او ورسره به مو خپل ملګري به م له دا ټینشن او له دا عذاب هم خلاص کړي وو. دلته چې کوم دی معنا موږ ویرېدو له حاجي توره چې دا د خرید او د فروخت کاروبار یا دنده یا دا کار کوي. منیسټر دی، منیسټر همیشه منیسټر د چا وضع بلدیات نه دی ګټلی، خو بیرته موږ دونې لوی مقابله وکړه چې موږ منیسټر هغه حیثیت دغه نه دی، قوت یې کم دی، ګټل کې موږ زموږ اکثریت دی. دا موږ دا نه وایي چې زه پریس کانفرنس ته زه غږم، زه په ثبوت دا وایم چې اکثریت زموږ وو. دا بیا جلا خبره ده چې منیسټر صاحب کم جادو وکړ، د دې خپلې طریقې دي. آیا موږ نه یو د چا پر ضمیر موږ خبره نه کوو؟ دا زموږ دلته نیمه ملګري دلته غږېدل چې معنا شیر دل جوګي ځای خرڅ وي. زه خپلو ملګرو ته دا وایم چې دا خبرې مه کوئ، دا د خرڅلاو الفاظ پر چا مه لګوئ. نه دی خرڅ، یو سړی یم زما په نظر په دې ګی نه دی خرڅ چې زموږ تر پارونده پورې زموږ پر چیرمنانو دا خبره کېدله چې د شمس چیرمنان خرڅي وي، شمس خرڅوی دی ایله ځان نه ښکاره کوي. دا خو موږ ویلې د وخت چې دی همیشه خپل حقیقت ښکاره کوي، چې دا یو شي وخت راشي هغه حقیقت ښکاره کوي. د میړه مړانه، د میړه ایمان، د میړه غیرت، د میړه خلوص پر وخت معلومیږي. پرون دی ورځ وه زموږ چیرمنان، افرین ورته وایم زموږ چیرمنان ته چې ډېر افرونه به ورته سوي وي له هرې خوا، ما ته به ډېر افرونه سوي وي، زموږ ملګرو ته به سوي وي. زموږ چیرمنان پرون د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمنان چې مسعود خان حمزازی د مختار، پیر محمد حمزازی د کوټکی کلی، حبیب الله حمزازی سلارزی د براد او عبدالله حمزازی پالیزی د مختار، دې څلور چیرمنان پرون ځان سپین کوي. زموږ چې کوم اتحاد کړی وي زموږ د جمعیت او د پښتونخوا چې کوم د خوشحال کاکړ پښتونخوا ده، د دې پښتونخوا سره معنا زموږ مشترکه اتحاد وي، دا ګرد اپوزیشن پارټیانې دي. زه پرین اول خپلو چیرمنان ته وایم، خپلو ملګرو ته وایم چې پر نس یې ډبره وتړه، پر ضمیر یې ویښ کړئ. د ملګرو فیصله یې ومنله، د دا ګرد ولس دا خوښه وه چې ځان مه خرڅوئ. واقعي بوری یو داسې سیویلایزد ځای دی چې دلته د پیسو کاروبار ډېر کم چلیدلی دی. چند مفاد پرسته خلک چې دي هغه به دا کار کوي، مګر ضمیر کم باضمیره خلک دي یا له ایمانه ډک خلک دي، غریبان به هم وي مګر خلص و ایمان پکې سته، هغه د پیسو کار نه کوي. زموږ چیرمنان پرون موږ ته دا شورټي راکړه چې کوم ووټ موږ ورښوولی وي، او زموږ چیرمنان ته زه دا وایم چې تاسو واقعي قرباني وکړه. زموږ کسان سردار نصیب په ورکر کې دی ریجکټ سوی، موږ د پښتونخوا ملک حکیم زخپیل ته پرون موږ 4 ووټه ورکړل. پرون د جمعیت و کسان ممبر ته مولوي ابراهیم ته زموږ 4 ووټه میلاو سول. دا دواړه د غریب خلک دي، عام خلک دي، د پیسو والا نه دي. بله خواته د پیسو والا ته که زموږ دا کونسلران یو ووټ ورکړی وایم دته ډېرې پیسې میلاوېدې، ډېرې پیسې به د کسان باندې ورته میلاوېدې. ولې ګیم دا د په پرون ورځ کې بند وي. زنانې وې، زموږ یوه زنانه وه، موږ به 2 زنانې کامیابه کولې. موږ 4 ووټه و ملا ته ورکړل، اتحاد وي. له ملا موږ ته 1 ووټ هم پرون نه دی راکړی، حالانکې ما ځینې وغوښتې مال د زنانې 1 ووټ موږ ته راکړئ، موږ تا ته 4 ووټه درکوو د کسان، ته ما ته د زنانې 1 ووټ راکول. یا دا زه نسم درکولی، موږ قول کړی دی فلانا ده ډینګا ده صحیح دی، ورسره خوابدي سو، معنا 1-2 ورځې ګسر مال خپل کار کوه، خپل به کومه پر دغه شي باندې. بل مال زه پښتونخوا کونسلر ته 4 ووټ ورکوم، د پښتونخوا د چیرمن
اوټ به زما وي، زما زنانه ته بیا راکوي. هغه بیا مولوي صاحب ولسیاب هغه چې پښتونخوا کونسلر ته ما په یونین کې ووټ ورکړی دی، دی زما اتحادي دی، دی به زنانې ووټ ما ته راکوي. یوه خوا نه کېده چورت مې پر ووایست، اوس اتحاد ماتوم، اریان یو چې نه یې ماتوم، وروره ګډی هغه د قرباني نه کوي، راسه قرباني ته وکړه. دا قرباني زه بیا هم ورکوم، بیا یې هم ورکوم، د دې بوري په خاطر، د دې ولس په خاطر، د جمهوریت په خاطر هره قرباني ورکوم، بیا یې هم ورکوم. دا قرباني ځکه زه خاصه د پریس کانفرنس چې دا موږ کم کار کړی دی دا تاسو ته در ښکاره کوم. زموږ په زراو ملګري دي، زموږ اورېدونکي دي، دا ویډیوز تر هغه ځي، وخت د خوارۍ دی، د چا غنم پاته دی، د چا پرور پاته دی، څوک مرچ کوي، دا نشي راتللی. نه هر سړی ما له ټلیفون کوي چې وروره سم وکړ، له یو له بله به حال کوي. نو ځکه دا پارون مرحله تېره سوه، د دې پریس کانفرنس ضرورت پیښ سوی. پارون به موږ کاوی، خو هغه پارون د وروره موږ ستړي هم وو، نو مجلس مې ایله کوي، موږ و دې ته دې چیرمنان ته خپلو چیرمنان ته افرین وایي. زموږ له چیرمنانو سره سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمن حاجي واحد زخپیل ته افرین وایي چې دې سړي ته هم ډېر افرونه وسو، ډېر لالچ ورکول سو، مګر دا سړی پر میدان ودرېدی، ځان یې ثابته کوي، افرین ورته وایو. بیا د جمعیت علما اسلام څلور چیرمنان ته افرین وایو چې دغو څلورو چیرمنانو واقعي هم زړه سپین کوي، خپلې پارټۍ ته هم ضمیر ورښکاره کوي، د بوري ولس ته هم ورښکاره کوي، موږ اتحادیان ته هم ځان راښکاره کوي، افرین ورته وایو. د جمعیت علما اسلام و چیرمنان ته او مولوي فیض الله صاحب ته چې په دې مومنټ کې ډېر ستړی سوی. واقعي په سیاست کې به موږ مقابلې سره کوو. ما پارون هم دغه ګی واجي تور ته هم وکړئ چې زموږ ستاسو بدۍ نسته، مقابلې به سره کوو. بدۍ تا زما ورور نه دی راوځلی، نه د ما ته تاوان را کړی دی، که د راکوي زه هم پښتون یم، انسان یم، د دا بوري یم، وروره ګیله لا نه کوم، نه پریس کانفرنس چلوم، کوم تاوان در راکوي هغه تاوان در رسوم، نه چاته ګیله کوم، نه معاملې په دغه کې شته. خو موږ تا بدۍ نه دي سره کړي، تاوانونه هم نه دي سره کړي، وروره مقابلې به سره کوو. که تا وګټه مبارک ده شه، که موږ وګټله زموږ د مبارک سي. خو خیر دا ښه روایت دی، زموږ په مابین کې هغه شی نسته، سلام بندېده، که سره برابر سو روغبړ هم سره کوو، نور د هرې پارټۍ خپل کار دی. موږ جمعیت پښتونخوا نن سره اتحاد یو، سهار موږ سره راوځو، موږ به الیکشن کوو، دوی به خپل ځان له ووټ غواړي، موږ به خپل ځان له ووټ غواړو، حاجي تور به خپل ځان له ووټ غواړي. خو خیر د پریس کانفرنس ضرورت په دې ګی پیښ سوی چې زه تاسو ته زموږ اورېدونکو ته لږ هغه ډیټا در کوم، هغه صفا حال در کوم چې په دې کې پارون ووټ وسوی. دا ټیم موږ پاکستان پیپلز پارټۍ 15 چیرمنان وو، پارون د یوه چیرمن موږ ته ووټ نه کوي. دغه چیرمن نوم دی شیردل خان جوګیزی. زه دا وایم شیردل خان جوګیزي ته چې له کتاره ځان مه باس، ټیک د یوه غلطي ده وکړه، یوه مسله هم نه ده، انسان د غلطیو پتله ده، موږ به تر دې یوه غلطۍ در تر شو. دویمه مرحله چې کومه را روانه ده، په دې مرحله کې غلطي مه کوه شیردل خانه. سربلند خان جوګیزي ته وایم چې دا سړی مه چپوه، دا سړی چیرمن دی، دا مه چپوه. دا سوال درته کوم، ټوله پارټۍ ته سوال کوم، زه ځمه کوټې ته، زه پارټۍ سره مجلس کوم، زه تر مرکزه له پارټۍ سره مجلس کوم. دا مرحله زموږ د اختلاف نه ده، دا مرحله د ذاتي لالچ نه ده، دا مرحله دا د ایمان مرحله ده. په دې کې به صفا سره راوځو. زه دا نه وایم چې زه ډېر ښه سړی یم، زه ډېر صفا سړی یم. زه خپل ورکر ته، زه خپلې پارټۍ ته ځان ثابت قدمه پاته کوم، زه دې ولس ته ځان صفا ثابته کوم چې زما پلار په ما کم اعتماد کوي، زما مور ما ته کومه دعا کوي، دا رنګه د دا ډېرو ستاسو د ګردو کورو معنا مندې شاید ما ته دعاګانې کوي. دا دعا چې ده د دې خلکو یو ډېر جذبات او احساسات زموږ له دې لښکره سره دي.
موږ به هغه کار نه کوو چې د چا زړه ازار کو په چا پسې بد وی دا ریکویسټ کوو شیردل خان جوګیزي ته هم سربلند خان جوګیزي ته هم په پیپلز پارټۍ کې هم تاسې وایستې چې له موږ سره ښې ودې دي شیردل خان جوګیزی به اکثره په تقریر کې ویل چې ډاکټر نصرالدین د لورلایي اول ایم پی ای وي دا د پیپلز پارټۍ وي د زموږ کور د پیپلز پارټۍ ګډ وي دلته با معنا د پیپلز پارټۍ ګډ وي دا درته وایم شیردل خانه موږ الله تعالی په نظر کې د عزت الله تعالی ورکوي ذلت هم الله تعالی ورکوي د دې دپاره زه دا نه وایم موږ تا نه سو بې عزته کولی نه موږ به تا ته عزت درکوو زموږ په خوله موږ تا له بې عزتي والله په بالله کم په ګرده زندګي در واړوه خو دلته دا رنګه مرحله ده چې دلته پر موږ دښمن خپړه ټکوي زه بې عزته کړم زه به څه کوم دا یو شی درته وایم سربلند خان ته جوګیزي ته چې ته د پارټۍ پر ډېر ایم وده ناست یې تا ته وایم چې د پارټۍ له کتاره مه وځه ځان د را روانې مرحلې ته دا کونسلر دا چیرمین د موږ ته ووټ راکړي موږ خبر یو دا چیرمني شیردل خان ګټلګې وه د اجیتور 3 کونسلره مات وو موږ رابطه وکړه د سامدین کودیزي له باغه د وریاګي غره کې معنا مازدیګر وی موږ په واک خطو په غره باندې ما شیردل ته ټلیفون وکړی چې دا 3 کسه چې دي دا له اجیتوره ناراضه دي دا تا ته ووټ درکوي ته چیرمین جوړېدی شي له دې سره خپله هم ووینه موږ هم لیدلي وو خو موږ په رضا شیردل ته ما سته ورسه ځان وردغه یو خواته شیردل جوګیزی د ضلع جنرل سیکرټري دی دې جنرل سیکرټري زموږ دفتر له نه راځي دا جنرل سیکرټري زموږ په بلدیات کې خاصه د خپل ځان په واټ کې لګیا وي نور دا سړی هغه رنګه معنا په دا ګر مومنټ کې کار نه وکړي ضلعي صدر اخندزاده سامدین همت وکړي په دا ګر مومنټ کې وي ودرېدی دا سړی نه راتلی بیا چیرمني راله بلا مقابلې چې اجیتور دا یونین کې دی راووتی ما ټلیفون ور وکړي د دوی پولینګ سټیشن ډي سي افیس وي زموږ دا نور یونین کونسلان کمیشنر افیس چې موږ 4 یونینه وګټل 5م یونین ما شیردل جوګیزي ته ټلیفون وکړي چې څنګه سوې د ولومه ګټه ما ول د لیراس زموږ 4 چیرمنان دلته ګټلګي د یو ته نو 15 چیرمنه پاکستان پیپلز پارټۍ راوېستل نو ګډ به لاړ شو د کونسلرانو شکرې به ادا کو پریس کانفرنس به وکړو دی م راوغوښتی را سره ناست وي مبارکي مو ورکړه زموږ ضلعي صدر هم و زموږ ملګري هم و پر سوشل میډیا باندې پوسټونه د اجیتور ملګرو شروع کړل چې اصغرلون یونین کونسل شیردل جوګیزی د با پارټۍ غا دغه وګټله مبارکباد ورته وی ما و شیردل ته ویلې مال شیردله د دې تردید وکړه دا د تور اجیتور خلک ستا دغه چلی د دې تردید وکړه د یې زه نه یم به خبر سړی چې له دا ځای ور ووتو هلته تردید وکړه ګډ ورځو دا ګر چیرمنان په ویډیو کې راولو زه به هم شکریا ادا کړم صدر صاحب هم ادا کړي دا ته جنرل سیکرټري مې د دې خبرې تردید وکړه چې زه د اجیتور د پارټۍ نه یم تا پر پاکستان پیپلز پارټۍ پر تیر ووټ کړی موږ چې کوم ووټونه په دې بلدیات کې چپ رپول چې څونې ووټ زموږ ملګرو شیردل جوګیزي له دغه ځای په خپلو پیسو وروړی دی ووټ یې پر تیر وهلی دی یو لښکر وي یو جذبه وه دا همت ورسره وکړئ دا احسان موږ نه پکوو موږ فخر پر کوو چې دا یونین کونسل موږ راویستی تا ولې دا چیرمني د اجیتور غه تا به مقابله کوه تا ګټلی وي تا بلا مقابلې ولې ځان راویستی چې نن ته وایې چې اجیتور پر ما احسان وکړي موږ منو احسان پر تا د خپل واډ ملګرو وکړي اول احسان د جمعیت علما اسلام ملګرو تا ته کاندیډیټ کښېنوئ تا ته ووټ درکړي پاکستان کې موږ جمعیت ته ووټ ورکړي هغه اراو سوی ستا کسان وګټله تا دا کسان چې تا جمع کوئ تا په خپل کور کې کسان جمع کوي تا د خپلې مور کاغذ جمع کړ افسوس زه پر دې وایم چې په دې یونین کونسل کې خوند یې دا کوئ د بټو د جیالو کار دا دی چې صدر آصف علي زرداري د سند له جوګۍ څخه یو هنده وه
ښځه راباسي د سینټ ټکټ ورکوي شیردل خانه تا به په دا یونین کونسل کې ښځه ستا ته چا اوټ درکړی وي هغه ملګرو ښځه به د راوړله دا به د جمع کوله تا به د خپلې مور کاغذ نه جمع کول د خپل کور د زنانو به د نه جمع کول سیاست دا تره کږي دا ګرده مرحله وسو زما کور زما نږدې قرابت ما یوه چاته معنا دا ټکټ نه کوي ور زما اختیارو د چیرمنان چې ما کم نوم ورکولی ما به هغه ورکوی ولې م نه وکوي په خپل یونین کې هم وسټان دلته هم و په ضلع کې موږ ولې ناصران که په ناصر کې پیپلز پارټۍ کمزورګې ده مګر د سیاست تقاضا دا ده چې موږ دا زنانه دا د ضلع ممبره ده دا د چیرمن قدر حیثیت لري دغه وټ چې نن نورخان خرڅوي چې علم د پیسو دغه بازار دی نورخان هم نن کروڑ روپۍ ته قیمت ورسېد دا یو اعزاز موږ ورکوي د نورخان پر مخلصتیا باندې بله ښځه موږ زخپیل ته ورکړه په زخپیل کې مو هغه کور ته ورکړه په 2018 الیکشن کې په چنجن کې وایه د اخندزاده صاحب زوی زما ایجنټ وی د هغه و کور و والات هم ورکړله تعلیم یافته هم د بی اے هم کړي موږ په کار دی ملګري سهار دا یې ته ته څونه انصاف کوئ شیردل خانه مشوره کوه موږ ته د عزت پر ځای برابرو نه د په هغه کې مشوره وکړه په مخصوصه نشستو کې نه زموږ میټینګان له راتلی شي به موږ مجلس جوړ کړئ ټلیفون به م در وکړئ موږ دونې نه و خلاص ستا کور له به درتلو درغلي به وو مګر په هغه ورځ شیردل خان چې موږ پریس کانفرنس له راوستی ده زما پښه خوږ شي په دغه یوه پښه زخه یې وروره د هغې اوښ کې ده وروره دنیا یې ګرده پر وکته دا پښه لا نه جوړه شي پښه د هغې اوښ کې ده ماته لعنت وروره له موږه د ځان خلاص کړي پریس کانفرنس له نه راغې تردید د نه وکړي ته دا ووایې ته د پیپلز پارټۍ چیرمین یې که ته د اجتور چیرمین یې وضاحت به کوې دا شی کم دی دا موږ منو چې شیردل له شا څوک خرابوي څوک چپوي څوک د شیردل ګرده کورنۍ ته ریکویسټ کوم چې دا سړی کم دی زموږ د پارټۍ چیرمین دی دا را روانې مرحلې ته شیردل خان ته سربلند خان ته ریکویسټ کوم چې دې مرحلې کې معنا د پاکستان پیپلز پارټۍ را روان وار چیرمني موږ غواړو په دې ځای غواړو موږ اوس موږ مجبوري سو موږ نه غوښته موږ قرباني ورکوله دا واره دې ځای ته موږ ولاړې شي دا را روانه چیرمني کې به د پیپلز پارټۍ سړی ولاړي په مشاورت یې درو ګرد چیرمنان کښېنوو بیا حال ځیناخو دې چیرمن ته موږ اول خپل ووټ اچو اوس هغه معاملې لاړې ګټو یا رویه اوس به خپل ځان سره ثابتو دا زارمه د کا خبره ده نه کوم هغه خبره محب له اوسه هغه دغه وکړي دا واره به موږ ایمان سره دغه کوو موږ اوس ووټ پر 6 جولای باندې د ضلع د چیرمنۍ ووټ دی موږ خپل اتحادیان ته هم زه دغه وایم چې دا چیرمني به موږ ته راکوئ موږ اول خپل سړی معلومو زموږ سړی موږ معلومو کې موږ ته ووټ راکوي د پیپلز پارټۍ دی کې نه کوي را نو خو نه سوی چې نه سوی دا یو ځای زه کومه پر شمس هغه دغه ویلې پر ادم خان به د ګوران خیال نه راولی دلته به لورلی کې به سیاست سوی وي د پیپلز پارټۍ ډېر حقیقي ورکر په ډېرو کنجانو کې پاته سوي دي په دې خوشحالي چې کوټ له لاړم په فلاني هوټل کې له فلانۍ سړی سره چای په راوکړي دا ورکر ته موږ زړه ورکړی دی چې راغلي یو دغه ورکرو ترجماني به هم کوو جیالي چې ځان ته وایي موږ خو اوس راغلي اوس به سوکه سوکه د بټو نظریات فالو کوو چې خلک خپله دا ووایي چې کال یې سوی دی خو لوی جیاله دغه ده دا به اوس ثابتوو دا وایم چې په 2008 الیکشن کې چې محترمه بېنظیر بټو مړه سوه پارټۍ ټکټ و ملک محبت الله کودیزي ته ورکړئ چې خلک یې متا کودیزی لولي سربلند جوګیزي په آزاد حیثیت فوټبال نشان و اوټ یې وکړي دا ځای زه په دې ځای کومه ځاته هغه خبرې چې کومې دي وضاحتونه به سره کوو پر رولز به سره ځو تا آزاد حیثیت باندې اوټ وکړئ بېنظیره مړه وه پیپلز پارټۍ جیالې په زړاوې په صلاحو جیالې شهیدان سو د مشرف سره ټکره وه بېنظیره په شهادت ورسېده تا آزاد الیکشن وکړئ
تا ووټ وکئ له هغه بعد زه حیران و دې ته یم نن ملک متا کودیزي ستا خلاف نه لاړې دا پارټۍ ته مجلس نه وک شمس ملک متا مسمره دا یو ګی زه په ښکاره کوم پر 6 جولای که ځان سپین سوی زنده آباد که نه سوی سپین د ملک متا په خپله زه حیران یم ملک متا دلته زموږ دفتر له راغی تر بلدیاتي الکشن له مخه و زما موږ خوابدي یو پلانه د ډینګا د سره له ملګرو سړی وروره راسئ له چا خوابدي یاست له موږ سره کار شروع کړئ موږ یونټ هم جوړوو موږ شمولیت هم کوو نن هغه ملک متا چې دی د پیپلز پارټۍ ځان جیالل ولي هغه د اجیتور کسان ممبر دی د اجیتور کسان ممبر دی دوی سره خوابدي دي ملک متا او سربلند جوګیزی سره خوابدي دي د خوابدۍ په خوابدۍ کې 14 کاله سره اوس زه حیران و دا خوابدي ته یم ستا چې سرخوابدي م یاست نن اجي متا نن د اجیتور کندیډیټ دی د با پارټۍ دی یم یې زه په پیپلز پارټۍ ښه ته خو لاړې با پارټۍ الټا د پر ما اعتراض وکړئ زما سر دا کندیډیټ د پیپلز پارټۍ غه د ملک متا په درخواست لاړ ملک متا درخواست ولګاوئ ټیک دی دا موږ منو چې اجیتور سیاست زده دی هغه خلک په ټکراو کې راوستی ملک متا تا پر موږ اعتراض وکړئ زنده آباد یوه کیسه هم نه ده موږ بیرته هم تا ته ووټ نه دی درکړی موږ خپل اتحادیې ته ورکوئ تا ته یې دی خوند درکولی غږ به درکړی موږ به درکړی دا نیمه خلک چې دوی معنا پر دغه شیانو دوی ځان خوابدي کوي نن پارون د پیپلز پارټۍ شیردل جوګیزي او ملک متا ته هم ووټ ورکړي چې دوی 14 کاله سره خوابدي هم هاي څه کیسه ده دا په دې کې به ضرور یو ګډبډ وي دا دونې یمان چې دونې دغه سوی 14 کاله خوابدیا هم وه او پارټۍ ګډبډ هم وي او دا خو زله معلومیږي زه د ملک متا رنګه نه کښېنم زه پارټۍ ته هم وایم له 6 تاریخه بعد که دا ووټ شیردل جوګیزي د پارټۍ په خوښه نه کوي استعمال زه پارټۍ ثبوت ته مرکز ته تر بلاول هاوس پورې زموږ چې کوم کونسلران دي دا زه بیولی یم سم نور مطالبه هم ږدو له دې زه نور شیان جوړ شي بیا به دغه وي ول یا به ته یم یا به زه یم هغه مجلس راځي پارټۍ صوبایي قیادت هم وینس په دې کې رول ادا کوي نن دې غوښتي ما د ګردې پارټۍ دا رویز خان کاکړ دا صدر جمالي صاحب چنګیز جمالي ما ته په 100 وارو ویل دي پلانی کار در کوم پلانی در کوم لیست راوړه پلانا وکړه ما زه لیست نه لیسټو سیاست زه نه کوم زه به په لیسټو ملګري ټاکم ملګري که ټاکئ دلته راسئ کانفرنس راوغواړئ چې اکثریت وي هغه راوباسئ اوله زموږ خپله د کور معامله چې داسې چیرې د چا کور خرابېږي زموږ اول افسوس دا دی چې زموږ یو شیردل خان پارون زموږ د ګردو ملګرو زړونه ور خراب کړه یوه مسله هم نه د شیردل خان پر یمان باندې وروره راټینګ که ښایسته به یې عزتمند به یې په دې کتار کې عزت نشي پیدا کولی یو فایده به در ورسېږي موږ منو هغه حاصله به کې مګر له دې شی څخه سهار تاوان جوړېږي تاوان زه نه کښېنم ما اگر د زندګي د دغه الله اسرا خس کې ده او د خپل مهنت د خپل منیجمنت د خپل مشاورت باندې انحصار لرمه ملنګان خلک یو تس په جیب ګرځو او یمان مو تر هر چا ته هغه خو معلوم دی نه معلومیږي هغه دننه په چا کې څونې حوصلې دي دا اوله خبر دویمه خبر دا ده چې خوشحال خان ولیزی یونین چیرمن دی دا خوشحال خان یونین چیرمن ته زموږ کونسلرانو ووټ ورکړی دی په 4 ووټ یې زموږ له کونسلره جرنل ووټ واری پر دویم نمبر باندې مې به غوږ ونیسم پر دویم نمبر باندې په دا دویمه مرحله کې چې مخصوصه نشستونه کېدل زموږ کونسلران خوشحال ته ووټ ورکړی دی د خوشحال و ملګرو ته
په درېیمه مرحله کې بیا مولوي صاحب مولوي فیض الله صاحب خوشحال زموږ سره مشاورت نه وی کړی، له خوشحال سره یې ویلو چې ته چیرمین یې. موږ سره راغو کښېنستو، مولوي فیض الله صاحب چې ما خو راسه مشاورت وکړو وروره مولوي صاحب دلته ستا 2 کونسلره ناراضه دي، ما له راغلي دي 3 زما دي، دا ټیم زما سره 15 کونسلره دي، 4 کونسلره ستا دي، دا یې نه ګر 14 کونسلره دي. په دا یونین کونسل کې اوس څنګه کوو؟ ډول ما خوشحال را ایستلی دی. زه خبرې په دې ګای ښکاره خبرې په دې ګای ښې دي، دا درواغ کله له انسانه هېرېږي پکې چپېږي. موږ دا صفا چې یې هغه رایاتېږي هم پسې کوی هم. دا مولوي صاحب ته ما ویل دا سړی آزاد دی، ول ما سټام ورسره لیکلی. هو مولوي صاحب ورسه یو لوړه په وکړه، یو شورټي په واخه، په سیاست کې سټامونه نسته. ول ما کړږي ده آزاد صحیح دی، تا کړږي ده تسلي زنده آباد ورسره ومه منله. ما مولوي صاحب زما 15 کونسلره دي، ستا 4 دي، چیرمني ستا وایس چیرمني ماته راکړه. یی ټیک دی وایس چیرمني یې ماته راکړه. ما هغه ملاش له دوی ناراضه وی، هغه م سهار دپاره وایس چیرمن په هغه کې هم وایس چیرمن کې هم موږ ته اوټ نه سوی میلاو په وایس چیرمني کې. په دا یونین کونسل کې هم معنا زنان هم زموږ غیوه پاته سوه، د غفار شیخ چې له موږ سره کول سوی وي. کونسلران زموږ کونسلرانو د جمعیت کونسلران وروره سره په سیالي کې سره راغلي دي، وروره کار یې خراب کړ. یا ټیک اوسو هغه مرحله اوسه په دې کې وایس چیرمن سهار بیا جمعیت و بل کونسلر درولی دی، هغه بیا ولیځی دی په دې یونین کونسل کې. حیران دی یم چې مولوي صاحب دا څنګه ستا انصاف دونې مه کوه چې چیرمني هم ولیځي ته ورکوې دی آزاد، وایس چیرمني هم ولیځي ته ورکوې. ای ملاځی ای دوړځی موږ ورته وویل دغه دوړځی ملاځی دا دواړه د پښتو خلک وي، یو شاوه ملاځی وي یو حاجي رازو وي، دا ما تجویز ورکړئ. لږ یې بدل که څه خبره د مولوي صاحب کومه مجبوري ده هغه د ده کار دی، زه و ده ته سیاست نه ورښیم. خو خوشحال ته مولوي صاحب راویستی، زما 15 ووټه وو، 15 سره بلا مقابله خوشحال بلا مقابلې راایستلی دی. بلا مقابلې معنا چې ته زموږ کاندیډیټ. خوشحال خان ولیځی مو بلا مقابلې موږ مولوي صاحب بلا مقابلې راویستی، چیرمن مو کوي زموږ دغه ته وکړو چې خوشحال به زموږ ملګری له مولوي صاحب سره سټام لیکلی دی، خپل عزیزان یې پر ګواهان دي. بیا هم دا خوشحال ته ویلي دي خوشحاله لکه تاره مه وځه خلک خطا کوي. خوشحال لاړی د لالچ په بازار کې راغی وایس چیرمني در کوم. دا خام خیالي د خوشحال خانه موږ ورورې دا یو مشوره در کومه، د خوشحال ګرد عزیزان دې هم واوري، د خوشحال شناختګان دې هم واوري، پلار او ورونه دې هم واوري. او خوشحال خانه ته چې وایس چیرمن سي هم پر تا اوس معنا 6 میاشتې پوره دي، په میاشت کې دننه چې ته چیرمن سي هم ستا باندې په یونین کونسل کې ما او مولوي صاحب پر تا عدم اعتماد کوو، زموږ تعداد پوره دی. تاسې د یونین چیرمنۍ زه ختم شوې، د ضلع چیرمني الریډي ستا ختمه ده. تا ته چې هر څوک لالچ درکوي که ته واقعي د عزت وږی وایس چیرمني باندې عزت غواړې، خو ستا وایس چیرمني د میاشتې دپاره ده، را به سې منم میاشت بعد به د نه چیرمني وي نه به د وایس چیرمني وي. دریم دا یو شی زه په دې ګوی موږ اکثره چې یو ځای پریشاني ووینو، زموږ کونسلران یې ووټ وړی دی، دا کونسلران مخکې ورته درېدل چې موږ یې له لارۍ نه ایله کوو، موږ یې موټر څخه راکښته کوو، موږ را رکاو کړي دي. هغه یې پیسې خوشحال وړي ووټ موږ ورکوي. دا خلک سهار دا کونسلران ورته درږي خوشحال خانه ته به وایس چیرمني غواړې، ته به وروره یو بل مراعات به ټولوې، دی نه وي وروره هی کاروایي خو موږ در سره کوو چې ستا وایس چیرمني خو څه کړې د یونین چیرمني موږ در ختم کوو. چې یونین چیرمني ختم سوه ستا وایس چیرمني هم ختم سو. دا یو. دویم په دا خلکو کې دا ساده خلک دي له دغو سره په بدۍ کې لوږي. دا زه درته وایم، دا زه سیریسه درته وایم، د دې ووټ د چپېدو په راروانه مرحله کې خوشحال خان ته دا د ورورګلوۍ د مسلمانۍ مشوره ورکومه، په بدو کې لوږې سهار به ته پریشانه، دا اوښ ستا و کور ته درږي، مه کوه دا غلطیانې، راسه خپل کتار له خوشحال خانه
درځو کور له درځو تا که یو ګیله ده وایه که ستاسې کم سړي ته کښېنې کم خلک په دې کې ګوان کښېنې زموږ نیکي له تا سره بد کړي دي هغه راوښیه کوم نیکي در سره کړي ده ولې ځاته له موږ سره بد کوې را روان وار موږ له خوشحال خانه ووټ غواړو زموږ حق دی راکوي به یې که نه راکوي دی به یا زورور وي یا به دی لالچ وکړي ګسر به تاوان به وړي دا ګر شیان به وړي هغه د ده کار دی درېیمه نقیب خان ته ویم چې نقیب خانه مولوي صاحب سره د اتحاد وکړي ما مولوي صاحب ته وویلې موږ له منظور کاکړ سره مجلس کړی له انپي سره د هغو 2 کونسلر چې مولوي صاحب دا نقیب تر نقیب دا منظور ښه دی 2 کونسلر یې دي چیرمین به کو په دا قطار به راګډ کو انپي الریډي معنا زموږ په دې سیاسي قطار راګډه ده مولوي صاحب ولې اعمال نقیب سره سټام لیکلی دی پښتو هم کړي زنده آباد پښتو د کړګي ده صحیح دی ستا دی بیا ول تر اخره زما راغی نقیب کامیابه سوی نقیب لاړی په دغه مرحله کې اجتور ته ووټ ورک چې سونې پارون پر نقیب زما زړه سوی نه اے نقیب خانه پی ټی آی والا خو ځان ته ټایګر وی ټایګر خو به تاسو پېژنئ هغه موږ پړانګ ورته هغه ډېر زورور دغه دی ته د پی ټی آی ټایګر ځان ته وی ستا پر سر د اجتور زوی ولاړ دی پر تا اعتماد نشته یا ته به ووټ راښکاره کوې څونې ګړبړ پاون جوړ سوی دلته ټینشن جوړېدی دلته غال کېدی دلته بله معامله جوړېدله خو بیرته موږ دې ځای ته وکتل چې یاره نقیب صاحب ښه کار ده نه وکړي دا به تا ویل د جمهوریت رئیس په ما د اعتماد نشته د رزلټه بعد بیا ما وګوره خلک ډېر راځي چې اعتماد یې نه وي د یو چا تسلي کوي قرآن ورته وټکوي دونې نس پر سر راته ودره ستا تر مخ یې راچوم دا ډېر کمزوری کار دی دا د چې کم ملګري دي د پی ټی آی ملګرو به پارون په دې واقعه خبر شوي د ده عزیزان به خبر شوي په دې کې دې سړي ته ډېره لویه معنا بې عزتي نقیب ته ور ورسېدله ځوان سړی وې سیاسي سړی وې وروره مه کوه راسه سیاسي میدان له زموږ په دې قطار کې الریډي د ملا په اتحاد راغلی د ملا ته یو خپله دغه اتحاد له راسه موږ ملام سره اتحادیان یو غاړه کښېږده ټیک دی پارون تا اجتور ته 2 ووټه ورکړل 3 اجتور ته تا پارون 2 ووټه ورکړل اجتور تا ته 1 ووټ درکړي تا د اجتور 2 کاسه کامیابه کړل کسان او لیبر اجتور ستا زنانه در کامیابه پارون د نقیب سلو زنان هم کامیابه سوي ده نقیب خان ته موږ دا وی موږ درځو در سره رغږو دا واره دغه مرحله کې موږ خپل وس کوو په تره مرحله کې ما او ملا هم زله ورکو ملا به یې کړ منډې ولې وروره به دا یوه خوشحال پسې تر اسلام آباد تر ملا واسع تر مولوي فضل الرحمن صاحب تر کوره تر سردار یعقوب ما به زموږ په کلي کې یو دغه ازرق شیخ وي د ملا ته ویل سکوټر مه کوه هغه بیا ملا ول ټیک د سکوټر نه کوم بل رئیس سکوټر کړی د سکوټر یو کباړي سکوټر هر ورځ به خراب وي سور سکوټر وي نو د غاړه جوړه که والحال د نه کاوی لما په سره غمجن یې ملا کا وروره ما د هغه د ازرق شیخ غاړه رایاته سوه چې مشوره د نه کوه نن یوه خوشحال سونې ذلیله کې خیر افرین مولي صاحب ډېر همت وکړئ منډې ترنډې وکړئ خپل وس یې وکړئ مګر خوشحال بیرته هم ده ته ووټ دی مخصوصا نشستونه دي ته له کونسلران یې وار کوټې له بوځې دا ګردګاهونه چې کم کېدل چې خرچې یې ورکې د شاپینګ پیسې یې یوړې دا مه کوئ یاره تاسو راسئ دا د فقر دنده دا ختم کو عزت را مخته کو عزت تو حیثیت د انسانانو را مخته کو ضمیر ته خلک یې لکو دا بوری دی دلته هر وخت د ضمیر زه خپله تره واره چیرمیني کې ما یوه روپۍ نه ده ګټه کړې زما پیس چې ما د چیرمینۍ غ جمع کاوی 4,000 روپۍ وې که څو وې دغه جمع کې محمد شاه د چمازه دا پیسې زما غ ده جمع کړي دغه 4,000 روپۍ خرڅه زما راغه غم ده جمع کړي بیا ما زه در کوم ولیا دا زما له خوا توپه ده حالانکې محمد شاه هم نه دی وروره اکبر کمال خیل نه وروره میاڼی ناصر دی نه وروره ډاکټر صالح دی نه حاجي مجید دی
دا درته وایم چې د ضمیر په فیصله کې به همیشه بیا سم ګرځي. ما چیرمني وکړه، نه چاته بلیک میل، نه و چاته سترګې کښته، د چا م وس رسېدی و سرکاوی ما نه م رسېدی، دم لیدم ما دغه دی. دا را روانه چیرمني موږ دا غواړو چې د ضمیر په فیصله راشي، د پیسو د بې عزتۍ په فیصله نشي را ودې ګټي، د جتور زوی دې وګټي. مبارکباد ورکو، ورځو په غاړه هار ورزړو چې په جمهوري انداز مه کوئ، ماحول مه خرابوئ. دا تخ به ځان پرکې سهار دا چیرمني ته چلوې څنګه؟ تا ته اپوزیشن سته، زورور اپوزیشن دی او نه یې سې ګټی دا چیرمني چې خوشحال موږ ته ووټ راکړي، موږ ته په پښتو، په قانون، په هر سره ملامت. نقیب په پښتو، په قانون، په هر سره ملامت دی. ووټ هم درکړي، زموږ اتحادي وې، سره کښېنستو، خبرې هم وکړې، ته بیا لاړې اجیتور لاړې. دا واره خو راسه مزه، دوه ووټه ستا دي نقیب خان، یو د زنانه ووټ دی، یو ته راسه ستا نقیب خان، ستا پر پارټۍ در سره غږ، ستا د پارټۍ کابینه راوغواړه، ستا پلار ستا کاګان راوغواړه. که موږ مولوي فیض الله صاحب ملامت وو یا په موږ کې ستا تاوان وي، بلکل موږ له مه راځه. پر دا خلکو را سره کښېنه، یو وار به سره وغږېږو، غلط ګای هم نه درته کوو، بیا هم سوال درته کوو، هغه حالات درته بیانوو. که موږ ملامت سو، خو موږ ته ووټ مه راکوه. که دا ګردو خپلې پارټۍ خپلو کورنۍ درته وویل چې او یاره نقیبه په دې کې د تاوان دی، مزه بیا راسه د دا خپلوانو ومنه چې دوه ووټه موږ ته نقیب راکړي، یو ووټ موږ ته خوشحال راکړي، یو ووټ موږ ته شیردل راکړي. په 4 ووټه دا ټیم زه به تاسو ته خپلو ملګرو ته دلته دا پیزا ده ډولونه وویل سو چې اجیتور دلته یو پرنسپل دی، د یو کالج پرنسپل دی، هغه هم ماښام فیسبوک ته ورکړي ول اصغر خان پر چیرمنۍ مبارکباد یایم، هغه هم دغه ناولاده دی، نه دی به خبر. وروره پرون مخصوصه نشستونه پر کسانو، پر لیبر سړی ډول نه وایي، پر کسانو پر لیبر سړی په پټانکوټ کې ماښام میله نه کوي، دغه ټکان سړی نه کوي. کسان د لیبر خوشحالي ځای را روان دی، ټیک دی، موږ هم وو دا کسانونه موږ هم ګټل په تره مرحله کې چې زه چیرمین سوم، بیا موږ را روان سو پر دې ښار باندې د دا ګردو خلکو شکریه ما ادا که. اوله وار د اجیتور پر دفتر مې شکریه ادا که، بیا راغ د ملک نورالله پر ځای م د دا ګرد عوام د ګرد کونسلرانو شکریه ادا که. دا یو دغه دی د پارون په بوري کې معنا غم هم وایي، دا ګرد سوشل میډیا وویل، زه دا نه ویم. هغه کورو جنازې دلته یو معصومه نجلۍ سره کم ریپ سوی وي، د هغه په څو کې په کار دی کم سے کم معنا موږ په خوشحالي دا کار کړی، خو خیر دی د خوشحالي د جوړوي دی، خو خوشحالي دی نه خراب نیسي. بله واره وروره بیا نور ټکان نه وي. وروره دا ستا په سیاست کې دا نه ده معلومه، دا 4 کسه موږ دا ټیم 12 پیپلز پارټۍ دا ټیم 15 کونسلره لري، که شیردل موږ له راغی شیردل یو 6 کونسلري، خو سپاخه یو دا ټیم شیردل پارندی کللی دی، اجیتور ته با پارټۍ ته ووټ ورکړی دی، ځان پیپلز پارټۍ زمري دی، د ضلعې جنرل سیکرټري فیصله یې کړه کوم. وروره یې کړې فیصلې مه کوه، راسه پر میدان سره وغږ، څو چیرمنان دي د دختر مخ به وغږ. عهدیدار خو زما یو ملګری هم نسته، په ودو هغه د تاسې موږ ته نه راکوئ، یوه کیسه نه ده، موږ ودې نه غواړو، موږ کار کوو، تاسې عهدیداران پټکی ستاسې پر سر د جلسې صدارت به تاسې ته درکوو، بیا هم موږ عزت درکوو. ټلیفون ولي کاکړ ته وکړئ چې راسئ ګسر بچی پارټي درته وکړو، دوی نشي راتللی، دوی نه راځي، خدای خبر دی دوی له چا ویرېږي. وروره که ورغ کوم چای وکړې بیا پلانی به م بیا وروره له لیسټه وباسي، دلته خو نو لیسټ ودام په لیسټ کې دی، ستنه دغه اچونه ډېر اسانه کار دی. خو خیر 4 دا ټیم 15 ووټه، موږ یو 6م ووټ د شیردل دی، دا موږ دلته ږدو یو وار، که دی رالی پیپلز پارټۍ 6 خو دا ټیم موږ 15 پاخه یو، یو زنانه ده، 4 زموږ جرنل کم چیرمنان دي، 15 ووټه زموږ دي، او په دې کې جمعیت علما اسلام 4
چیرمنان دي 2 زنانې دي دا شپږ او 15 دي 11 یو د پښتونخوا ممبر دی حاجي واحد چې چیرمن دی دا 12 ګرد 21 چیرمنان وو پرون 10 کسه منتخب سو ګرد تعداد د ضلع کونسل غا د ډیسټریکټ کونسل لورلای ټوټل تعداد 31 دی په 31 کې چا 16 ووټ واخستل هغه چیرمن او وایس چیرمن جیت دی د خلکو سر نه دی بخلاص چې لاړې چې تور نو نسل ورسېدی وروره چې دا څلور موږ 12 یو له 12 ته څلور واچو سو 14 چې څلور موږ له راسي 14 سو دی به 15 لږي موږ به 14 لزو دا خطرناکه گیم دی دا ما پاروندم واجی تور تم ولې د مو شکریا دا کو د پارون شخوي خپل کی لا جته بعد غسر راغي وره موږ مولوی فیض الله صاحب پښتونخوا والا زموږ د کور په بیټه کې وو د رالی کوي غلط فهمي سیږي او غلط کار لمه نه چاته شي غلطي کړګي دا مړګي دا سره چوب پر باندې کور د وسه غسر موږ لره دا کوئی زنده او دغه چرته وایم چې را مرحله کچا سات را دغه